سلامپور کې یو تن په شخصي توګه عجایبګر جوړ کړی چې پکې د پښتنو د استعمال په سلګونو کاله وړاندې کلتوري څیزونه ایښودي شوي. عجایبګر ته د سیمې سیلانیان او طالب علمان هم ورځي. د نیاز احمد خان رپورټ. د سوات سلامپور کلی چې د لاسو شالونو جوړول لپاره مشهور دی، پکې یو تن د پښتنو د استعمال پخواني شیانو عجایبګر جوړ کړی چې پکې د جنگ، کروندې، اوزار سره سره د عام استعمال هغه شیان ایښودی شوي چې اوس زیاتره ختم شوي دي. عجایبګر ته د سیمې خلکو سره سره طالب علمان هم ورځي او ډیره زیاته دلچسپي پکې اخلي. سامانو پکې چې هغه مونږ د سره اړو پیژندونو ماشاءالله دلته کې هغه راټول شوي، مونږ هغه ولیدو، د هغې نه خبر شو، د هغې د استعمال نه خبر شو او د هغې د تاریخ نه خبر شو چې دا څومره مخکیني دي. زمونږ د مشرانو هغه ثقافت، د هغو د زمیندارۍ هغه سامان، د هغو د جنګ جدل هغه سامان، د هغو د اغوستو هغه سامان، د هغو د پخپو کولو هغه پیزار، د هغو د کېناستو هغه طریقه هغه څنګه وه. نن موږ ته دا هغه ښیي او چې څوک د خپل مشرانو ناسته پاسته نه واقف وي، زما په خیال هغه قوم ډېر کامیاب وي. د عجایبګر مالک وایي چې د ډېرې مودې راسې پخواني شیانو جمع کولو شوق دی او دغه شیان یې د بېلابېلو سیمو څخه راټول کړي یا یې اغوستي. د په وینا عجایبګر د طالب علمانو او تحقیق کوونکو لپاره ویړیا دی. دا سوچ او فکر زموږ داسې راغی چې موږ د ټولو خلکو سوات یوسفزۍ قوم یو تاریخ راجمع کو او دا موږ دلته محفوظ کو. نو دې کې مختلف دغه د زمیندارۍ سره تعلق ساتي، څادرو جوړولو سره تعلق ساتي، د کچن د سامان، د سازو سامان، کانې پینې سره تعلق ساتي. د کلتوري شیانو پنګه جمع کوونکی وایي چې راتلونکي وخت کې به عجایب خانه پراخه کوي او نور شیان به پکې هم ایښودی کیږي او دغه ټول تاریخي شیان به قومي ورثه ګرځوي. په سوات سلامپور کې په شخصي توګه د پاکستان لومبنۍ عجایب خانه چې پکې په سلګونو کاله وړاندې قیمتي شیان د راتلونکي نسل لپاره ایښودی شوي دي. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سلامپور. بولټن کې